پاکستان کې په خیبر پښتونخوا کې په پېښور کې په اولنی ځل باندې وشولو. هغه خلک چې هغو وزن ډېر زیات وي، که تاسو وکسئ د چا وزن 200 کیلو وي، 1.5 کیجي وي یا 2.5 کیجي وي، نو هغو ته دا مسله وي چې هغه د ټایم سره بیا شوګر مریضان شي یا د ګوډنو بیمارۍ ورته ولګي یا نور داسې بیماري وي چې هغه زړه بیماری شو، نور بیماري شول. نو دلته کې په اولني ځل دا ورکشاپ وشو د ټول پاکستان د کراچۍ، لاهور، اسلام آباد نه ډاکټران راغلي وو. هغو دلته لایو چې کوم نور ډاکټران وو هغو ته ټریننګ ورکړو، ورته ویښودل چې په کومه طریقه باندې دا اپریشن کېږي. نو دلته کې د هغه اپریشن مخکې نه هم روان دي، خو نن د هغو د سیمینار و، او دا مقصد و چې په خلکو کې دې حوالې سره دا مهم وچلېږي او دوی خبر شي. د ये वर्कशॉप इसका मेन मकसद ये है कि आज पॉपुलेशन के अंदर इस बात का कोई एहसास नहीं है कि मैं मोटा हूँ और मैं बीमार हूँ, बल्कि यहाँ पे मोटे लोगों को लोग सेहतमंद समझते हैं. ऐसा हरगिज़ नहीं है. ये मोटापा, शुगर, ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन, जोड़ों का दर्द, साथ जो है ना हार्ट अटैक, फालिज का अटैक और बैकिक यानी कमर का दर्द और रात को खराटे लेना, और वैसे भी जहनी तौर पर एक मोटा आदमी अपने आप को कमतर समझता है. जहाँ जाता है वो यूँ समझते हैं मेरे अंदर कोई ऐब है. तो ये सारी बीमारियों का इलाज है ये ओबेसिटी और मेटाबॉलिक. چې کوم داسې خلک دي چې د هغوی وزن زیات دي یا دوی نور څه د معدې مسالې وي یا د نن سبا چې کوم بیماري ده دوی دپاره د ویټ د هغوی په حواله سره وه چې ویټ کمولو دپاره کم احتیاطي تدابیر کم خوراکونه کول پکار دي، کم خوراک نه پرهیز کول پکار دي. بیا چې د چا ویټ ډېر زیات شي هغه په خوراک سره نه کمیږي، هغه سره کې هغوی دپاره بیا لایو سیشن و، هغه لایو سیشن کې لایو اپریشن وشول، هغوی ورته د معدې نه چربي چې کومه ورته وایي هغه لرې کوله. نو د دې سره د دوی د خوراک چې کم هغه مقدار و هغه کم شي، دوی بیا ورسره وزن هم کم شي.